ځکه آخرت ته به نیکي قبلیږي به هغې چې دک ایمان وي او که چېرې دک ایمان نه و که ډېرې څه کړي دي ډېرې نیکۍ کړي دي ډېر ښه کارونه کړي دي د هغې صله الله دله په دنیا کې ورکوي د هغې صله الله دله په دنیا کې ورکوي یو فرشته راتله بلې فرشتې سره ملاقات کوي او یې چېرته تللی وي الله را لېږلی ومه د یو یهودي یو مئی تړه شوی و او هغه میان په هغه علاقه کې نه الله وی ورشه دې یهودي له دا یو مئی ووړه او چې دې وخوري چې دا په زړه ارمان پاتې نشي او نیکۍ کړي دي او دله ما د دې صله دنیا کې نه ده ورکړې چې د ده هغه د نیکۍ هغه صله دنیا کې ختمه شي او یو بل طرف ته یو بزرګ انسان و د هغه د زیتون تیلو تړه شوی نو خوا کې یې بوتل پروت و ځنکدن یې نږدې و هغه غوښتل ده چې زه د تیل وڅکمه فرشته الله راولېږله ورشه دا بوتل ترې واړوه نو دا فرشتې یو بل کې سره سوال او جواب کوي او الله نه تپوس کوي په دې خبره پوه نه شو چې د یو طرف ته دی ستا دا یهودي چې کوم دی ستا د ذات نه منکر دی دی د الله رسول هم نه مني دنیا نه بېایمانه ځي او ته دله قسمه قسم نعمتونه ورکې چې د مرګ په وخت کې مئی تړو شو نو زه دې ولېږلم او د بل ځای نه دې میا راوړه په دې دې وخورو او بل طرف ته ستا بنده دی او دې ستا شکر گزار دی ستا لپاره مونځ کوي تا له تلاوت کوي او هغه د زیتون تیلو تړلو شو خوا کې پروت ته زه دې ولېږلم او ما ته دې وی چې وایه اړوتې چې ویې نسکي الله وی داسې کار دی چې دا کوم کس لمې د ده زړه خواهش و چې ما د میه وخوړلی او دغه علاقه کې هم نه و د ده ما سره یو ښه کار د دنیا کې کړی و خو چونکې ایمان پکې نشته نو هغې بدله ما دنیا کې نه وه ورکړې ما چې ورګه مرګ په وخت کې ول هغه خبره ختمه کومه او چې کوم بزرګ دی نو دله ما یو منزل او یو مرتبه اوچته ایښې ده په هغې کې لږ کمی پاتې و ما یې راشه دا سخته پې دې راکړه چې لږ ورته کې سخته پې